بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ډیره اهمه مسله ده. یو جماعت ته چې هغه درې منزل باندې جوړ سلی ده، اوس څه داسې مجبورۍ په وجې باندې امام په دې شي باندې مجبور سو چې هغه دوم منزل چې ودرېدی او دا امامت کوي. لاندې منزل چې خلک دي، باندې منزل چې خلک دي، او درمیان ول منزل چې خلک دي. خو امام ته چې داسې مجبوري جوړه سله چې هغه په دوم منزل چې ولاړ د امامت کوي، نو آیا دلته دا لمونځ کیږي او که نه کیږي؟ ډېره اهمه مسله ده. که چیرې د جومات په څو منزله باندې مشتمل یو جومات ته، نو اول نه خو ټولو دا په کار د امام ته چې هغه لاندې پورشن چې لاندې منزل چې امامت وکړي او د هلته لاندې خلکو سره ودرېږي. خو که چیرې یوه داسې مجبوري چې هلته لاندې درېدل دپاره وکړه ټیک نه وي، یا دی وکړه هلته درېدی نه سي، یا بله داسې څه مجبوري چې هلته د درېدل ناممکن وي، نو دلته په دغه حالت چې بیا د دوم منزل چې امامت کولی سي، لمونځ باندې څه فرق نه راځي.